السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، نن چې کوم دی ضلع انتظامیه او چیزیز والا مشترکه یو ښه لاره اختیار کړې ده، هغه ټوله به موږ تاسو سره شیر کوو. او دا زه خپله هم چې کوم دی چې څومره مغیر حضرات دي هغوی ته هم وایم چې نن سبا د ملک حالات ټیک نه دی. غریبي ده، غربت ډېر سیوا دی. کوشش کوو چې تاسو سره آس پاس څومره غریبانان دي د هغوی سره مدد کول، دا د ښه انسانیت یو ډېره لویه نښه ده. په دغه ټایم ایسي صاحب راغلی دی او چې څومره به د یونیورسټۍ روډ باندې دا غریبانان ناست دي، ټریفک والا ولاړ دي، دوی سره چې کوم دی دوی ته لنچ بکسونه ورکوي. دا ټول به موږ تاسو سره شیر کوو. موږ سره اوسئ راځئ. ګرانو کتونکو، چې څنګه تاسو ته ما وویل چې ایسي صاحب سره به خبرې کوو او د چیز چې کوم منیجر صاحب دی هغه هم په موقع ولاړ دی، دې سره به خبرې کوو او دې نه به تپوسونه هم کوو. السلام علیکم جی. خپل تعارف وکړئ. وعلیکم السلام. زما نوم محمد اظهار دی او دلته چیزې سره ریپرزینټ کوم. پېښور کې دلته اپریشن منیجر یم. دا راته ووایئ چې دا نن دا تاسو دا چې کوم ښه اقدام اوچت کوو، دا سوچ تاسو د څنګه راغلی؟ دا موږ بیسیکلي دا کوم زموږ پېښور پولیس دی، ټرافیک پولیس دی، جسټ د دې اپریسیشن لپاره دا موږ یو اکټیویټي کړې ده ډسټرکټ منیجمنټ سره، ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره. څنګه دا ټرافیک والا پولیس والا لکه دی باران کې بعد باران کې په ګرمۍ کې ولاړ دي، ورته د ملک لپاره خدمت کوي. جسټ موږ د دې دغه ټوکن اپ اپریسیشن لپاره داسې فوډ چیزې د طرفه دا موږ د دې ته ورکوو. بس زموږ دا ټوله اکټیویټي ده چې دوی جسټ لږ یو قسم له اپریشیټ کړو. هغه خلکو له څه میسیج ورکول غواړئ چې کوم الله وله وس او طاقت ورکړي؟ نن سبا غربت ډېر زیات دی، کاروبار شته دی نه، څه میسیج ورکول غواړئ خلکو له چې یاره داسې خلکو سره امداد کول غواړي که نه؟ بس دا هو ایزي دغه دی چې الله پاک دومره وس طاقت ورکړی دی، نو د هغې سراونډنګ کې چې څومره غریبانان دي، څومره داسې مطلب چې د چا حق کېږي چې هغې ته د هغې سره امداد وکړي شي. هغه هر قسم تعاون دي، اکو مالي امداد وي، هر قسمه امداد وي، خوراک وي، هر قسمه وي. پهله د مثال خپل ګاونډیانو نه سټارټ کړي، خپل خپلوانو نه سټارټ کړي، بیا خپل کمیونټي کې چې کم نږدې ارد ګرد کم کسان دي د هغې سره د سپورټ کړي، له دې سره به دومره چې دا غربت چې دی د دې دا بس ډېر حده پورې دا به کم شي. تاسو تقریبا څومره ایریا کور کا، څومره کسانو ته دا بیګ تاسو ورکړل؟ موږ دا د ګور قبرستان نه سټارټ دی او فیضي چوکو پورې به دا موږ ګاڼډ کوو. د په دې کې چې څومره غریبانان خلک دي، څومره ټرافیک اهلکار دي، ټرافیک والا دي، پولیس والا دي، دې ته به موږ دا فوډ مطلب میکس چې هر سړی وي، که غریب دی، که هغه سیکیورټي والا دی، که هغه ټرافیک والا هلکار دی، ټولو ته مطلب ټولو ته ایګزیکټلی بالکل. موږ مین پرپس دا و چې موږ ټرافیک پولیس سره هغه وکړو، بټ دا چې موږ ورسره څومره غریبانان دي، څومره سکیورټي ګارډ دي په لار کې دي، هغې څومره هغه دي هغې ته موږ ګرانو کتونکو، چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې ایسي صاحب سره موږ خبرې کوو، خو د یونیورسټۍ روډ صدر هم موجود دی او ایس پی ټریفک هم موجود دی، دې سره به خبرې کوو. سر دا چې کوم اقدام ضلع انتظامیه ماشاءالله نن اوچت کړی دی، ډېر ښه اقدام دی. څه ویل غواړئ جی؟ ګورې جی، دې کې مین خبره دا ده چې دوی چیزیس چې کوم د دې برانډ دی، دوی په ډیلی بیسس باندې دا کار کوي. او نن چې دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن په دې کې د دې په ریکویسټ باندې شامل شوی دی او دوی چې دی نن دا ټرافیک اهلکاران چې څومره دي په یونیورسټي روډ باندې، هغوی خپل ډیوټي چې کوي، دا هغه کسان چې دي ټارګټ کړي دي چې هغوی دپاره یخ اوبو او سره سره د لنچ بندوبست هم دوی کړی دی. ضلع انتظامیه خو ټول پېښور کې چې کوم دی پکړ دکړ اف آی آر، دا نن چې کوم سوچ و دا لږ ووایئ جي. ګورې جي، دا د احساس خبره ده او موږ خو په دې کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن صرف د کوارډینیشن حده پورې دی او د اصل هیروګان چې دي دا زموږ د یونیورسټۍ روډ چې کوم صدر صاحب دی او دا چې کوم کنسرن مینیجر دی د چیزیس دی چې دی ډیلی بیسس باندې دا کار کوي. او نن چې دی صرف موږ دې سره کوارډینیشن وکړو، دې سره هیلپ وکړو، د دې په ریکویسټ باندې دلته رالو او دا شی چې دی عام عوامو سره سره چې دی ټرافیک اهلکارانو ته هم دا شی دغه ټایم دی صدر سره مې یو دوه خبرې کوو. سر صاحب خپل تعارف لږ وکړه. زما نوم طاهر نواز دی، زه د یونیورسټي روډ د تاجرانو صدر یم. ستاسو دې کې څه خدمات دی جي؟ بس زموږ خو دا خدمات دی چې موږ دلته چې څونه برانډز دي موږ سره یا موږ سره چې کوم وزداري هغه خلک دي یا کمپنۍ دي، نو موږ اکثر ټایم په ټایم دا کوشش کوو چې سوشل اکټیویټي کوو او دې پیره موږ دا کوشش وکړو چې موږ اکثر کوو، خو موږ سوشل اکټیویټي دې پیره چیز یې راوستو، هغې لږ موږ سره خپل هغه وکړو، خدمات راکړو چې یاره دې پیره موږ اکټیویټي کول غواړو
نو ضلعي انتظامیه ته موږ ریکویسټ وکړو چې تاسو حوصله افزایي دپاره میدان ته راشئ ودرېږئ. د دې اکټیویټیز ډېر دي. د اے سی صاحب او د ضلعي انتظامیه موږ سره ډېر زیات کوپریشن کوي. هغه خلکو له څه میسج ورکول غواړي چې چا الله له وس او طاقت ورکړي دي. حالات خو نن سبا ټولې دنیا له پته ده چې د پاکستان حالات څنګه دي. غریبانان ډېر دي، کاروبار شته دی نه. هغه چې چا له الله وس ورکړی هغې له یو څه میسج ورکول غواړي. میسج خو ټولو خلکو ته دی. که هغوی ګوره هر یو سړی دلته دانه کیپیسټي ساتي، ټیک دی، حالات خراب دي، مسلې ډېرې دي. په دې مسلو کې خو بس څو خلک رامخکې کېږي چې هغوی څه اکټیویټیز وکړي. چا ته خدای تعالی توفیق ورکړي زموږ هغوی ته هم ریکویسټ دی ستاسو د چینل د کیمرې په وساطت باندې او د ضلعي انتظامیه ډېره شکریه چې هغوی دلته رالل. نو موږ دا کیمرې په ترو دا خلکو ته ووایو چې که تاسو سره څه داسې فیډبیک وي، څه تاسو سره داسې اکټیویټي کېدی شي پاسبل دي خلکو سره، لکه دا اوس د ټریفک پولیس ته موږ څه دپاره راغلي. دوی شپه ورځې په نور کې ولاړي. هر سړی دا وایي چې تنخواه لي، تنخواه خو هر سړی علي، خو په نور باندې ډیوټي ډېره مشکل ګران کار دی. نو دې دپاره دې حوصله افزایي دپاره د دې آفیشلز دې سره موږ رابطه وکړو. دا غواړو چېرې چا وسي خیر دی په خپلې محله کې، په خپله علاقه کې، چېرته کاروباري ځایونو کې چې څه ستاسو وسه کېږي نو هغوی کنټریبیوشن وکړي. دا ستاسو صوبه ده، د ستاسو حلقه ده، د ستاسو پاکستان دی. دا چې څونه موږ کوو نو انشاءالله تعالی دې کې بهتري به راځي. ثواب به ایس پي صاحب ولاړ دی. السلام علیکم سر. سلام سر چې دا نن ضلعي انتظامیه او چیزز والا او صدر صاحب دا چې کوم قدم اوچت کو دې کې الله هم راضي کېږي او دې زیات خدمات چې کوم دی ټول ټریفک سایډ له دې څه ویل غواړي؟ بالکل جی، بسم الله الرحمن الرحیم. دا داسې ده چې زموږ ټریفک ځوانان څنګه صدر صاحب هم هم مجسټریټ صاحب هم دا د نور ته ولاړ دي. نور مطلب دا چې دا خو زما سم ډیوټي ده، ماله څوک اپریسیشن راکوي یا نه راکوي زه به خپله ډیوټي کوم. خو لږ ته دا قوم دې سره جوړېږي که نه چې یو بل څه نه څه کوپریشن کوي او لږ ته سړی اپریشیټ کوي نو دې سره زموږ ډېرې حوصلې جوړېږي. زما ځوان دی هغې کې ډېر انرژي راځي چې زما هم څوک تپوس کوي او هر چا له پکار دی چې دوی ته څه نه څه ایفرټس وکړي. بېشکه دې په خپله محله کې، په خپله ضلع کې، په خپله صوبه کې، نو داسې به انشاءالله دا ټول ملک یو یونټ یو اتحاد نه ترتیب سره برابر. سی ټي او صاحب دا اړخه موږ چې څه کتلي دي ماشاءالله هغې ځای په ځای څومره چوکونه دي، شربت یې هم تقسیموي، څومره یونیورسټۍ روډ دی په دغه باندې چتری هم تقسیم شوي. د دې نه علاوه د بازار خلکو تعاون حوالې سره لږ ووایه څومره تعاون دی تاسو سره؟ بالکل جی، سی ټي او صاحب له طرفه تاسو هم وي هغوی ډېر زیات موږ ته انسټرکشن هم دي، خاص کر د چترو باره کې، د شربت باره کې، دا بار موږ ته پریس نه د کنټرول نه کارونه کوي د سی ټي او صاحب بیا باندې چېرې تاسو شربت باقي دلته ون وے وایلیشن دا ډېر زیات دي او په دې مارکیټونو کې خاص کر دوی سره د پارکینګ لږه پرابلمز وي که نه پلازو کې. بلکل نو دا یو ایشو ده چې هغه بیا روډ د پاسه ګاډي ودرېږي یا زما ټریفک ځوان ورشي یا افسر ورشي او ورسره خبره کوي. نو چونکې خلک هغه شان اویرنس هغوی کې شته نه ده ټریفک رولز باره کې، لږه په ډیجه کې موږ سره وعده کوي. خو بیا موږ خپل ځوانان زه خاص کر بریک کوم دوی تاسو حوصلې نه کار اخلي هایپرلي خدمات تعاون انشاءالله زموږ له طرفه فل کوپریټ وي انشاءالله کوپریشن وکړو. ګرانو کتونکو دا و ایس پي صاحب ټریفک یونیورسټۍ روډ. تاسو د ایس پي صاحب خبرې مو اورېدې، صدر صاحب خبرې مو اورېدې او د چیجز چې کوم منیجر دی د هغې خبرې هم اورېدې. کوشش کوئ چې څومره تاسو سره خوږ شاکې غریبانان دي د هغې قدر کوئ، د هغې خدمت کوئ. دې کې به الله تاسو له په کاروبار کې برکت هم اچوئ. خو یو بل ریکویسټ دا دی هغه دې ټولو دا وکړلو چې څومره ځوانان زموږ په دې روډ ولاړ دي ټریفک والا، ګرمي ده او ګرمي کم از کم 45-46 سینټیګریډ ده، خلک نشي ودرېدی. نو کوشش کوئ چې دې سره تعاون کوئ. دا ډېره لویه خبره هم ده او د ثواب خبره هم ده. دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې بیا دې کوم اجازه راکوئ. د لوی الله په امان.